تیر جمعه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت پورې خبره مې کړې وه چې غار حرا کې دغه آیتونه نازل شو د اقرأ بسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. او بیا نبی علیہ السلام مبارک کور ته راغی. کور ته چې څنګه نبی علیہ السلام را ننوته نو په نبی علیہ السلام دا یخه تبه راله، ټول وجود یې رپېده. او حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ته فرمایي چې ما باندې صادر واچوي. زملونی زملونی، تزمیل یو شی په یو صادر کې انغښتېدلو ته ویل کېږي. ما په صادر کې ونغاړی، په ما صادر را واچوي. نبی علیہ السلام ډیر د ادب او د احترام زندگی تیره کړې ده، د هر چا به قدر کو. دلته وایي زملونی، په ما صادر را واچوي. دا د جمع خطاب دی، زملینی نه وایي یوازې خدیجې ته، بلکې دی کې لکه یو سړی چاته وایي ته څنګه او یا تاسو څنګه یې، د ادب او د احترام لفظ استعمالوي. زملینی که ویلې وي دا معنا به و چې ته په ما صادر واچوه، زملونی تاسو په ما صادر واچوئ. دا د عزت الفاظ دي. د خپلې بیبي سره هم کور کې چې خپلې بیبي سره خبرې کوي یا بیبي د خپل خاوند سره خبرې کوي نو د احترام او د عزت الفاظ به استعمالوي. بیبي ډېره زیاته هوښیاره وه. حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها زر یې پې صادر ور واچو او چې لږ ساعت تېر شو فورا ترې تپوس نه کوي چې څه چل دی، ودرېږه چې دی لږ دمه شي. بعضې خلک یې ناپوهی یو کور نه بار راشي او لږ په تکلیف یې زر څه چل شوی څه چل، سړی وایي ته لږ ما پرېږده یو پټې دمه شمه نو بیا به د تالو ویمه. نو بیبي خدیجه ته زر تپوس نه کوي چې څه چل شوی دی، دا ولې راپېږې، دا صادر ولې چې لږ هغې پې صادر واچو چې نبي علیه السلام لږ په قلار شو او اطمینان سره شو. فلما ذهب عنه الروع، چې هغه ګبراهټ ته لږ ختم شو او د وجود هغه یخوالی لږ برابر شو نو بیا ته تپوس کوي څه چل شوی دی، په تاسو څه مسله ده حضرت؟ نو نبي علیه السلام ورته ټوله قصه بیان کړه. اوس پیغمبر علیه السلام مبارک دا وجود را پیدا ولې نو اوس هم چې په چا ګبراهټ راشي نو وجود یخ پخ شي، خولې د وجود نه وبېږي، دا قانون دی. او چې خوله وبېږي د وجود نه او په لاره بنده را رواني د غر نه راکوزېږي یخ هوا پې لګي، چې په لاره راځي یخ هوا پې لګي نو هغې یخې هوا سره بیا د بنده دا وجود رپېږي او یخوالی پې راشي. د دې وجې نه د نبي علیه السلام په وجود حالانکې وحی چې به راتله د حضور پاک نه به خولې به دی، هغې نه خو معلومېږي چې وجود ګرم شي. او زورونه هم وله ورکړل حضرت جبریل علیه السلام په غار حرا کې، نو هغې سره خولې وبېدلې، په لاره یخې شوې هوا سره نو یخني پرې راله. نو خدیجې رضی الله تعالی عنها ته فورا یو ټکې وایي، وی لقد خشیت علی نفسي، زه خو په ځان ویرېدم. ټوله قصه یې ورته وکړه. دغه رنګې یو فرشته راله او زه یې ځان ته را تر غاړه باسلمه او ما له زورونه راکړل او دا ټکي راته و چې اقرأ بسم ربک الذي خلق. او تاسو ته ما تېره جمعه غالبا ویلي حضرت امام زهري او لوی تابعي دی، ابن شهاب زهري ورته وایي، محمد بن عبد الله ابن عبید الله ابن شهاب زهري. دا لوی محدث دی او تابعي دی او زموږ د احادیثو په جمع او په ترتیب کې او په تدوین کې د ده ډېره لویه حصه ده. هغه لیکي د هغه په سند باندې، هغه وایي او په بیهقي کې هم دا روایت شته چې جبریل علیه السلام نبي علیه السلام ته چې دا زورونه ورکړل او دا تلاوت د اقرأ بسم ربک الذي خلق یې ورته وکوې نو ورته یې ده وایي چې انک نبی حق، ته ګورې رښتونی پیغمبر یې. دا ټکی ورته په لومبي ځل وایي. نو شک د پیغمبر علیه السلام په دې کې نه و چې د نبي نه یم، یقین یې پیدا شوی چې د نبي. فرشته یې ولیدله، آیاتونه یې واورېدل، شق صدر وشو، ورته پته ده چې نه درس ته او نه تکلیف ته نبي نشته، زخم فوري ټیک شو، شق صدر د دې نه مخکې شوی دی، یقین محکم حاصل دی چې د خدای پیغمبر یم. اوس دلته زموږ طالبان سوال کوي چې دا یره پې ولې بیا راله، پیغمبر یریږي ولې؟ چې نبي علیه السلام فرمایي لقد خشیت علی نفسي، ویرېدم. او بیبي خدیجه رضی الله عنها وله ډاډ ورکوي، تسلي ورکوي، دا ولې؟ نورونو نبوت سره یره څه منافي خبره نه ده. انسان چې په دنیا کې اوسېږي ګبراهټ خامخا راځي. حضرت ابراهیم علیه السلام له چې فرشتې کم وخت کې رالی او دا فرشتې تلې د لوط علیه السلام د قوم د هلاکت دپاره فرشتې روانې دي. نو ابراهیم علیه السلام فورا لار قرآن شریف کې الله فرمایي فما لبس ان جاء بعجل حنیز، یو رویت سخی یې وله رویت که، هغه یې وله رویت که او وله یې پوخ که او فورا یې مېلمنو له راوړه ورته یې مخې ته کېښوده. چې هغه سخی یې ورته رویت کړی کېښوده نو هغې مېلمنو هغه خوراک نه خوړه. دغې زمانه کې به دا قانون و چې چا به ډاکه په چا وغورځوله
نو دا هغه خلکو خوراک به نه خوړه. اوس د دې زمانې په شانتې نه ده چې څوک ډاکه وغورځوي او ورشي هغه کور ته، نو لاول د فرج نه ټول سامان راولي هغه وخوري. دې زمانې اخبار کې اکثر راځي ډاکې وغورځول او ټول سامان یې یوړ او د کور خلک یې وتړل او دا چلو شو دا چلو شو. ورسره یې لیکلي چې فرج کې کم خوراک پروت و میوې هغه ټولې وخوړلې، همتې خوراک وخوري. الله مسلمان کم حد ته ورسېدلو، زه حیران شم. هر یو سړی دا دعوه کوي چې د پیغمبر علیه السلام عاشق یم او زه امتي ما او د سفارش امید کوي، لیکن طریقه د پیغمبر باندې څوک هم نه دي روان. اکسیډنټ چې وشي او خلک پکې مړه شي نو دا ظالمان ورشي څوک ته ګاړی وباسي او څوک ته د جیب نه پیسې وباسي. داسې ده که نه؟ په کور کې ډاکه واچي خوراک وخوري، ځان له خوراک ګرم کړي هغه وخوري، هغې نه پس سامان یوسي. ته د کوم ځای نه مسلمان شوی؟ آیا د پیغمبر طریقه دا ده؟ نبي علیه السلام دې له راغلی امت ته داسې څیزونه ښودلي دي. نو دا هغه زمانې چې کوم غله ډاکوان به و هغې چې به ډاکه وغورځوله نو هغه کور کې به یې خوراک نه کوو. نو چې فلما رأى ایدیهم لا تصل، چې ویې کتل چې د دې مېلمنو ګوتې خو دې خوراک له نه ورځي، نو ابراهیم علیه السلام ویرېد. اوهو دا جو څه ډاکوان راغلي که څه مسله ده. نو چې هغې پوه شو نو وایي نه ګورې لکه یره پیدا نه کړې، انا رسل رب، زه ستاسو د رب ستا د رب استازي یو، فرشتې یو. انا ارسلنا الى قوم لوط، د لوط علیه السلام قوم له روان یو، خو تا له یو خوشخبري د زوی درکو نو تا سره مو ځکه لږه دمه واغېسته. نو قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي فلما ذهب عن ابراهیم الروع، چې د ابراهیم علیه السلام نه یره ختمه شوه نو بیا ورسره بحث شروع کړه چې دا زما وراره دی هغه سره به څه کوې، دا قوم ولې هلاکوې، یره ترې ختمه شوه. پته ولګېده که نه چې په پیغمبرانو یره راځي. ابراهیم علیه السلام د ډېرو پیغمبرانو نیکه دی، څومره لوی شخصیت دی. یا حضرت موسی علیه السلام چې کله په کوه طور ته لاړ او د الله ملاقات یې وکړ او الله ورته فرعون له لاړ شه، وی الله هغه سره خو زه څه به وکړم، خو لوی بادشاه دی او بل د هغې په ما مرګ پورې دی، سړی مې وجلی دی، څه به کومه؟ الله وی ورېږه داسې معجزې در کومه چې دی به تا ته ټرک به هم نشي کولی. وی دا کونټی دی وغورځو چې څنګه موسی علیه السلام کونټی وغورځول هغې نه یې وجدها خامار جوړ شو. نو موسی علیه السلام ترې وروسته شو چې ټک راله رانه کړي. داسې وشو. الله ورته څه وی لا تخف، مه یېرېږه ونه یېرېږه. فاوجس في نفسه خيفة موسى، موسى پړه کې یاره راله. الله وی انه لا تخف بل دې راځي انه لا يخاف لدي المرسلون، مه یېرېږه پام کوه زه در سره یم. ور په موسی علیه السلام دا د ګبراهټ راغلی دی، یره پرې راغلی ده. نو یره په پیغمبر راځي، دا فطري شی دی، طبعي شی دی. ولې رونو یو په الله یره نه راځي، چا باندې یره نه راځي؟ دا فرق شو د پیغمبر او د خدای. پیغمبر له الله داسې کمالات ورکړي دي چې دا بعضې څیزونه به پرې راځي چې ته ورته خدای ونه وې. غاښ به م خوږېږي، شهید کېږي به، ستړی به م پرې راځي، لوږه به م پرې راځي، بیماري به م راځي، تبه به م راځي، ګبراهټ او یره به م پرې راځي. دنیا کې اوسېږي انسان دی، اعلی کامل شخصیت دی، انسانانو کې کامل انسان دی، لوی انسان، لوی بشر، لیکن ګبراهټ یره راځي. نو که په نبي علیه السلام یره راله نو دا خبره خو نه ده. او یره د څه د وجې نه اوس راله په نبي علیه السلام؟ په دې ځان پوهې که علما مختلفې وجې لیکي، خو ستاسو دپاره اسانه وجه درته وایم. یره په دې راله چې په یو ځان له ځای کې د غر په سر کې په یو غار کې د سره ناشنا خلک میلو شي نو یره راځي که نه راځي؟ یو خدا شو، ناشنا خلک میلو شو. دویم زړی وله سیرې که چړی چاکوان ورپسې راوباسي یره به نه راځي. او د دنیا خلک رالل په تله کې وسره وتلل، ما درته مخکې جمعه کې ویلي یره نه راځي. او بیا جبریل علیه السلام ځان ته راترغاړی ایسته، څو ځلې راترغاړی ایسته. نو د جبریل خو ملکیت دی په هغه کې، هغه خپله سر وردن نه کوي پکې چې زه به تاله بار بار راځم نو چې لږ مانوسیت انس پیدا شي، مینه پیدا شي، نو دې سره هم یره پیدا کېږي. او بله څه خبره ده، بله دا ټکې چې ته پیغمبر دا یې ورته ووایې تعالی الله نبوت درکړه، پیغمبري دله درکړه، نو یره دا هم راله چې د لوی قوم سره مقابله مې ده. اوس به څه کوم؟ لقد خشیت علی نفسي، هغه وخت د ماضي صیغه ده، هغه وخت ویرېدم، زړه کې مې یره راله هغه ټیم سره. ولې به یره راله ټیم سره؟ لوی قوم سره مقابله ده، ټول یو خوا دي، زه پکې یا کې تنها بل خو یم. اسانه خبره ده. دې خلکو سره به څه کوم؟ څوک به مې مخالف شي، څوک به مې دشمن شي، چا سره بروانه راځي، وال ټکول به پکې راځي او نورې نخرې پخرې، دا خو ډېر ګران کار ده، به څه چل کېږي. ګبراهټ راغی، بیبي هوښیاره ده، د دې وجې نه ګبراهټ یره راله. نورې وجې مولمو ذکر کړي خو ستاسو دپاره دا کافي ده. نو بیبي ورته څه وایي؟ پام کوه یاره، خو ښه بیبي بیا هم ښه بیبي وي، ښځه چې ښه ښځی نو هغه ښه ښځی. حضرت خدیجه رضی الله عنها هوښیاره بیبي ده، پاک دامنه بیبي ده، او الله پکې حکمت هم دا چې د نبي علیه السلام عمر 25 سال دی، نو دا د 40 کالو وه، چې دې وخت کې نبي علیه السلام د 40 دا د 55 کالو ده. داسې که د نبي علیه السلام نه په عمر کې کشره وه نو کشره ښځه چې عمر یې کم وي هغه به لاره پیدله او لاسونه ګورې، پام کوه چاته غږونه کې ګورې،
او څوک به دې مړ کي او دا چل به وشي دا چل به وشي کشر انسان خو یریږي که نه د هغې خو عمر پوخ و پته وه ورته هر څه ورته معلومه وې کله هرګز ونه یریږي ګورې پام کوه ستا به دا ټاکه دې خلکو ته وایي دا دې ټول ملګري کېږي انک لتصل الرحم تا کې خو یو صفت دا دی چې خلکو سره صلې رحمي کې ټول خپل خپلوان درته داسې نږدې دي هر یو مشر درته د خپل زوی په نظر ګوري هر امزور درته د خپل رور په نظر ګوري هر کشر درته د پلار په نظر ګوري هر چا له منډې وې نو لومبۍ خبره خلکو ته د خپل رشتې نه مخالفت شروع کېږي نو رشته دارانو سره د صلې رحمي ډېره مضبوطه ده ابه دې ملګري رشته دې ملګرې ده وتحمل الکل خلکو نه بوجونه اوچتې عامو خلکو ته فایدې رسې په لاره څوک روان دي غوټه ورسره د تېتې دروالې پوږه کېدې زنانه سره پیټ دی ته دې 5 زر راواخلې او نور بوجونه دا خو حسي بوج دی معنوي بوجونه څوک ټینشن کې پروت تسلي ولا ورکې هر چا سره په غم کې ځان شریکې خلکو له فایدې ورکې حسي معنوي هر قسمه بوج د خلکو نه اوچتې تقرې ضیف میلمانو میلمستیا کې نو خپل به دې خپل شي هغې سره صلې رحمي کې او دا چې کم غریبانان خلک دي او دا د وطن خلک دي دې سره بوجونه اوچتې دا به هم د سره ملګري وي ښه دې ورسره کړي دي او د بهر خلک میلمانه هغوی له میلمستیا ورکې ابه دې ملګري وي اب هم در سره ملګرتیا به کوي وتعینو علی نوایب الحق او چې چا باندې داسې د سچه مسله راغلي د ګناه نه سچه مسله راغلي او په هغه بوجي هغې کې دې ورسره پوره مدد کړی دی تاکې خو دا ښه صفتونه دي خلکو سره امدادونه کې دا صفت نبی علیہ السلام له ډاډ ورکړ او پیغمبر علیہ السلام له زړه مضبوط کړ بیا ورته څه وایي وایي داسې چل کوو زما د تره اوس خدیجه رضی الله عنها پوه شوه خو لږه خبره نوره مضبوطی وله د تره زوی مې د ورقه ابن نوفل دی د پخوانو کتابونو عالمو هغه له ځو هغه نه به لږ معلومات والو لږ تسلي به دله درکړي مطلب یې دا و چې مو له تسلي ورکړي نو لاول خدیجه ځان له تلې د هغې خبر کړی دی چې د هغه نه معلومات اخېستي داسې نه هغه څه الټه خبره ونه کړي چې هغه ته قصه کړې ده هغه پوه شوی دی چې ګورې خاوند دی لوی شخصیت جوړ شو لوی تاج ور په سر شو نو بیا وروستو نبي علیه السلام بوت دا دې ته هوښیاره ښځه وایي دې زمانه کې څه کوي سړی چې تا کور ته لاړ شي یاره استاد جي تقریر وکړه او وی چې تاسو بچو باندې قرآن یاد کړئ جومات ته بچې لېږئ مورې زه به دا قرآن یاد کړم نه ګورې ټول سکول سبق به نه پاتې شي نن سبا د کور خلک د دین په لار کې رکاوټ دی ښځه خاوند له مور او پلار بچو له د دین په لار کې نن رکاوټ دی حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها رکاوټ نه دی خدیجه رضی الله عنها ورته څه وایي تکړه شوی اسم نشته الله به دې مدد کوي او څوک به دې مخالفت نه کوي نو لاول لاړه ورقه له دې هوښیارتوب ته یې ګوره چې پته ولګېده چې ورقه به ورته ښه خبرې کوي نو نبي علیه السلام یې بوته چې بویه ته څنګه هغه ته وایي د نه خبرې واوره ډېر واره نه دی کشر ته خلک راوروي اسمع من ابن اخي او ته وایي وایه که نه یا ابن اخي ماذا ترى څه وینې را وینې ما ته پوره حالات ووایه نو نبي علیه السلام ورته ټول خبره وکړه چې څه یې لیدلي نو ورقه ورته څه وایي او ته وایي هذا الناموس الذي دا هغه فرشته ده نزله چې دا نازله شوې وه علی موسی په موسی علیه السلام نازله دا هغه فرشته ده دې نه څه معلومه شوه فرشته چې نازلېږي په موسی او هغه پیغمبر علیه السلام له راشي نو د پیغمبر د پیغمبرۍ تصدیق شو که نه دا پیرې نه دی دا بلا نه ده دا بو نه دی دا څه دیو نه دی دا فرشته وه مقربه او بیا فرشته کې ناموس هغې پټ چې یو څوک دله پټ خبر راوړي او د خیر خبر راوړي هغې ته ناموس وایي د دې مقابل جاسوس دی هغه د شر خبره معلوموي په دې غوږونو سترګو پټه طریقې سره شر کې ګوتې وایي ناموس په پټه طریقه خیر کې ګوتې وایي دا هغه فرشته ده چې په موسی علیه السلام نازله ده یا لیتنی فی حاجت ارمان چې ستا د پیغمبرۍ په زمانه کې زه ښه مضبوط او قوي او ترندس وې او ما د سره مدد کړی وې اذ یخرجک قوم چې ستا دا قوم ستا د وطن نه وباسي او ما دې مدد کړی وې نو نبي علیه السلام خو پوه شو او مخرجیهم دا قوم به ما وباسي زما دا لوی قوم چې دی او زما دا لوی خاندان چې دی او دې قوم سره چې ما خیر ښېګړې کړي دي او ورسره کوم او ژوند مې د ایماندارۍ کم تېر کړی دی ویو ټیک ده خبره دی خو زه د پخوانو کتابونو په نقشه درته وایم چې ستا غوندې خبرې چا کړي دي نو هغه ښکلی شوی دی افسوس چې زه وې او زه دې ښه مضبوط مدد وکړم کلک مدد دې وکړم افسوس چې هغه وخت کې د جمدې یو کلک مدد دې وکړم ورقه د نبي علیه السلام د دې خبرو تصدیق وکړه یو ګناه دومره پورې تصدیق یې وکړه چې دا فرشته تعالی راغلی ده او دا خبرې د دوکې خبرې د فریب خبرې نه دي خبرې دې درستې دي
بے پسې ثم لم ينشب حدیث کې راځي چې درنګ یې تیر نه کا ورقه څه موده پس وفات شو. بیا وروسته حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها د ورقه نه تپوس کړه، نبی علیہ السلام نه تپوس کړی دی، وی د الله رسوله چې ورقه به څه پوزیشن کې وي، ځکه تا خو هغه له دعوت لا نه دی ورکړی، ځکه د ایمان اظهار نه دی کړی، هغه اذعان او تصدیق لا نه دی کړی، خو لیکن دونه خو یې ومنله که نه، ستا رد خو یې ونه کړه که نه. نبی علیہ السلام وفرمایل د دعوت د نبوت نه مخکې وفات شوی دی. نبی علیہ السلام ما په خوب کې لیدلی دی، په ډېر ښه حالت مې لیدلی دی، او په سپینه جامه کې مې لیدلی دی، او په خوب کې چې څوک په سپینه جامه وویني په ښه حالت کې، دا د هغه د جنت نښه ده، دا د هغه د جنت نښه شوه. 3 کاله رونو وحی بنده وه، 3 سال مکمل. دې 3 کاله کې به نبی علیہ السلام غار حرا ته تک او مقصد د خپل معمول مطابق خپل عبادت پې کو، او تنگ به شو کله کله هغه حالت به د فرشتې ورته رایادېده، وی کله به وی د غر دې څوکې ته خېږم او ځان ترې رارغړوم، داسې به یې تنګ شو. نو ورته به آواز وشو چې مه کوه ګورې ته رښتونی پیغمبر یې دا کارونه کې. 3 سال پس بنابر قول راجحه 3 کاله پس د غار حرا نه بیا را روان دی. هغه فرشته بخاري شریف کې راځي چې مخکې په غار حرا کې لیدلې وه، هغې په یو کرسی ولیدله، یو ډز وشو ډز چې بری وکتل فرشته په یو کرسی ناسته ده، او د هغه په دې وزرو د اسمان دا ټوله غاړه ډکه ده، چې د ولیدله بیا په هیبت راغی. بیا راغی کور ته، چې راغی بیا بیبي ته وایي دسروني په ما څادر واچوئ، دسروني د سار په عربۍ کې هغې څادر ته وایي چې سړی یې شعار هغې ته وایي چې د وجود سره لګېدلې کومه جامه د سار هغې ته وایي چې هغه د پاسه څه جامه لکه دا کوټ شو مثلا بړستن شو څادر شو واسکټ شو، دسروني جامو د پاسه را باندې یو څادر را واچوئ، څادر یې پرې واچو سملاست، چې سملاست دی وخت کې فرشته را ورسېدله، دروازې مخې ته یې اواز وله ورکړه یا ایها المدثر قم، ای څادر اغوښتونکیه پاسه، ډیوټي شروع شوس. دومره زر هغه ځای نه څنګه جبریل علیه السلام را ورسېده، کومه فرشته چې الله د پیغمبر علیه السلام د پیغمبرۍ ملګرتیا له مقرر کړې ده، یا د نورو پیغمبرانو د پیغمبرو ملګرتیا له وحی ورته راوړي جبریل علیه السلام، دا ډېر مضبوط طاقت خدای ورکړی دی. روح القدس ورته وایي، پاک روح. یو ځل ته نبي علیه السلام تپوس وکړو، د دې ځمکې نه اسمانه پورې د تیزې سورلی د 500 کالو مزل دی، هغې لومبي اسمان نه دویم اسمانه پورې بیا د تیزې سورلي لکه راکټ شو، راکټ نه خدای خبر میزایل شو، خدای خبر چې هغې نه به تیز سره وځي، هغې اسمان نه بله پورې د 500 سال مزل، دویم نه درېیمه پورې د 500 کالو مزل، درېیم نه څلورمه پورې د 500 کالو مزل، څلورم نه پنځم اسمانه پورې 500 کالو مزل، د هر اسمان نه بله پورې 500 کالو مزل، اووم اسمانه پورې 500 کالو مزل، د شپږم او د اووم، او د اووم اسمان نه بیا ته الله بره پورې د عرشه پورې بیا خو پته نشته چې څومره مزل دی. نو جبریل علیه السلام نه تپوس کوي نبی علیه السلام، وی ته چې وحی ماله راوړې هغه د الله د عرش نه راوالې او دلته راځې څومره ټایم لګېږي، خو بلا مزل دی که نه، وی چې زه هغه ځای نه وحی د الله نه راوالم، نو زه ډېر دا سیکنډ او منټ خو پکې اوس رالل که نه، هغه زمانه کې خو سیکنډونه او منټونه نه و که نه، زه به تې تعبیر ته کولی نه شي، دومره زر را رسم چې انسان د خپله سترګه هم نیله پورې چې را رسېدلی، دومره تیزه کې را رسېدلی. انسان د الله دا طاقت ورکړي بعض لږ، ولې د سلیمان علیه السلام چې میټینګ کو د ملګرو سره، او د بلقیس تخت به څوک راوړي، ایکم یأتینی بعرشها، یو عفریت یو سرکشه پیری قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک، دومره سات کې به دله راورسومه چې ته څومره سات کې پاسې زی به ما تخت به م راځي بیا به را رسئ، دلته لا ناست دلته زم به او بیا به را رسومه دومره سات کې لکه ته چې پاسې. نه دې نظر غواړم قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک، وی زه به دله د سترګې د رب نام زر راورسوم، چا سره چې اسم اعظم والا وی سترګې رب نام دله زر را رسومه، نو چې الله بندله د خدای د نوم طاقت ته، الذي عنده علم من الكتاب، ملا صاحب دی، ملا صاحب الذي عنده علم من الكتاب، کوم چې ملا صاحب ورسره عالم ورسره او اسم اعظم یادو، نو چې یو عالم له خدای پاک د الله د نوم د وجې نه دومره طاقت ورکړي چې د سترګې د رب نه د بلقیس تخت ورته را رسوي د سبا نه، نو ته ووایې چې جبریل علیه السلام سره څومره طاقت دی او څومره طاقت خدای ورکړی دی. د لوط علیه السلام قوم چې تباه کو، یو وزر یو پوټۍ غوندې حصې ځمکې لاندې کړه او اوچته یې کړه او الاوړې راوغورځوله، او په اواز کې څونه طاقت پیدا کړی دی
چې یو چغې واله په سمودیانو په عادیانو باندې نو ټول الاوړې پراته یو چغې سره ټول بیا مردار ومړه پراته دومره طاقت الله ورکړی ښکلی څومره جبریل علیه السلام کله به د انسان په شکل هم راته په مدینه منوره کې یو صحابي حضرت دحیه کلبي رضی الله عنه ډېر ښکلی و چې به په لاره تنو په دې مخ به روبن اچو روبن چې دا مخ مې څوک نیني ولې خشته دومره و چې یارېده به چې څوک ښځې په زنانه په لار په مخه راځي څوک په ګناه کې مبتلا نه شي ښځې را باندې عاشقانې نه شي دومره ښکلی و دی به عموما د هغه په شکل راته یو ځل نبي علیه السلام سره ناست و جبریل علیه السلام خبرې کولې نو لا نو عایشې نه تپوس وکړه عایشې دا سړی دې وپېژن چې ما سره ناست و یا د الله رسول وی څوک و وی دحیه کلبي و وی نه جبریل علیه السلام او کله به د عام انسان په شکل راغی یو ځل راغی نبي علیه السلام ته کېناسته تور سری دی خشته د ځوانۍ شکل یې دی د سفر ساسار پې نشته او نیغ راننوته او د پیغمبر علیه السلام سره د ادب په شکل کېناسته او کونډه د حضور پاک کونډو ته مخامخ کړی مبارکو ته او د نبی علیه السلام نه یو څو تپوسونه وکړل صحابه یو بل ته کتل دا پېژنې وایي نه بل وایي ته پېژنې نه ایمان څه شی دی جواب یې ورکړ بیا تپوس وکړه اسلام څه ته وایي جواب یې ورکړ بیا د نبی علیه السلام تپوس وکړه احسان څه ته وایي نبی علیه السلام جواب ورکړ بیا وایي د قیامت وایي ما ته پته نه لګي تا ته چې څنګه پته نشته ما ته پته نشته وایي نښې به یې درته وښیم نو نبي علیه السلام د قیامت نښې بیان کړې نو لا نو نبی علیه السلام صحابو ته وایي ردو علی هذا الرجل وایي دا سړی ما ته واپس کړې مطلب یې دا و چې د خلکو ته پوره پته ولګي نو صحابه په لارو کوڅو کې ورپسې په منډو تللو چې سړی یې پیدا نه کړ وایي راځئ کښېنئ نه شئ واپس کولی وایي صاحب څوک و وایي هذا جبریل دا جبریلو یعلمکم دینکم تاسو ته دین ښو ما نه تپوس کو چې تاسو دین زده کړئ او کله به لیټم شو یو ځل نبی علیہ السلام ته تپوس وکړه دی به چونکې الله نه راته استازي د الله و نو نبی علیہ السلام به ډېر زیات ورته خوشحاله و ډېر به خوشحاله و نو یو ځل ته نبی علیہ السلام تپوس وکړه وایي ته مونږ له دا چې راځې لږ زر زر راځه که نه زیات نه راځې وایي وما نتنزل الا بامر ربک وایي بغیر د خدای د حکم نه نشم راتلی الله چې وایي دله راځم چې نه وایي نشم راتلی دا فرشته الله مقرر کړی وحی دپاره نبی علیہ السلام له ټوله وحی چې څومره راوړلې ده حضرت جبریل علیه السلام راوړ او جبریل ورته ولې په عبرانۍ ژبه کې جبر قوت ته وایي طاقت ته وایي او ایل په عبرانۍ ژبه کې الله ته وایي جبر یا جبر طاقت ته وایي قوت الله د الله طاقت د الله یو لوی طاقت و جبریل نور لغات هم پکې شته مشهور جبریل دی بهر کیف زمارونو او کله یو ځل نبی علیہ السلام سره وعده کړې ور اعظم برانغی نو نبی علیہ السلام ترمذی شریف کې راځي نو نبی علیہ السلام دې تاسو کو تا خو ما سره بیګا وعده کړې ورانه یو وستا په دیوال باندې یو صادر او پاغه کې تصویرونه او دا کټلان دې کوتره سپې دې کنه نه نبی علیہ السلام فورا هغه صادر صحابه ته شابه دا صادر راغورځوي بیبيانو ته وي پته نه کنه بعض وخت پرده چا وېزاند کړي دا راغورځوي دا کټ کې په دامیان باندې او غدې ته جوړ کې تولیانې بالښتونه ته جوړ کې دا کټلان سپیس کې چې وکړه یو کوتره دا کټلان دی ودا کم ځو ودا حسین رسول حضرت حسین ماشومان خدا سپیلو وای کړي ودا بس نشپې پته ولګېدله چې کم ځای کې تصویرونه د زیروح نو هغه ځای ته د رحمت فرشتې ناراضي د رحمت فرشتې الته قطعا ناراضي حضرت خدیجه رضی الله عنها دومره هوښیاره وه چې نبی علیہ السلام وایي چې کله دا فرشته راشي دا غار حرا کې چې لیدلې وه نو ما ته به وی نبی علیہ السلام ورته وی ښه نو دې خدیجه رضی الله عنها سره نبی علیہ السلام ناست و دې کې جبریل علیہ السلام راغی ایها المدثر صادر غستون کیا یا ایها المزمل صادر غستون کیا یا ایها النبی اے پیغمبر یا ایها الرسول اے رسول پنامنو ورتنالی دا ولی
په نامه نوم که څوک یو بل ته اخلي پروا نشته، او الله چې اخلي نو په الله خو اخېستي چې هغې کې خو شک و شبهه نشته. احترام او ادب کوي. لکه تا ته وایم ای فلانکي او درته وایم ای کاکاجي، دواړو کې فرق شته که نشته؟ ای فلانکي، ای کلیوالا، ای رورا، ای رور کې دې کې فرق شته. الله عزت کوي او بنده به ولې عزت نه کوي؟ داسې ښکلی پیغمبر مقرب د الله په ټولو پیغمبرانو کې سردار پیغمبر الله مونږ د هغه د امت لپاره نصیب کړي غوره کړي. یا ایها المدثر، ای څادر اغوستونکي، قم پاسه. قم دا معنی هم ده چې ودرېږه، او د قم دا معنی هم چې یو کار شروع کړه. لکه اوس چاته ویل که شابه پاسېږه، نو پاسېږه دا معنی هم چې اوچت شه، او پاسېږه دا معنی هم چې هغه کار کول غواړي. قم فانذر، دا خلک ویروه. انذار او تخفیف کې دا فرق دی. انذار هغې یرولو ته وایي چې د الله عظمت وسره او مینه وسره. لکه یو بچي ته پلار وایي بچې ګورې سپلی پخ پو کوه، خپې به دې خوږ شي، بچې دې سولو کې ګوتې مه وه، مار به دې وچیچي. اوس دا پلار دا بچې چې یروي نو دا په دې بچي ظلم نه کوي، دا ظلم یره نه ده، دا هغه یره ده چې د دې بچي ته ادب ښیي، احترام ورته ښیي. او دا پلار یو عظیم دی، ظالم نه دی، د عظمت د بچي په زړه کې پروت دی. نو چې کومې یرې سره عظمت وي، لویي وي، او دا کومه یره کې دغه وي، دا تادیب وي، احترام وي پکې، هغې ته انذار وایي. انذر دا قوم د الله د عذاب نه ویروه، د الله عظمت ورته وښایه لویي. د ظلم هغه نه چې ګنې ظلم پرې وکوي، د ظلم یاره پرې راولې، هغه نه. او لږ په طریقه د ادب په لاره کې ویروه. وربک فکبر، د خپل رب عظمت ورته بیان کا، د خپل رب لویي ورته بیان کا. دوی خپل رب نه دی پېژندلی، دوی بت د الله سره شریکوي. نو خدای د بت برابر کړی دی. دوی خدای د چا برابر کړی دی؟ د بتو. دوی د الله عظمت نه مني، دوی بچي د یو بت نه غواړي، مرض شفا د بل بت نه غواړي، باران د بل بت نه غواړي، عزت د بل بت نه غواړي، پیسه د بل بت نه غواړي، په سفر کې کامیابي د بل بت نه غواړي. او دا ټول کارونه د بتانو نه دي، دا د چا دي؟ الله دی. الله عظمت بیان که چې بتانو نه زړه تور شي، مخلوق نه تور شي. ربک فکبر، ای ربک فعظم، د الله تعظیم، د الله صفتونه ورته وښایه، د الله لویي ورته وښایه چې دا زمونږ څومره څیزونه د دې ټولو نیونکې دا الله دی، دا هر څه د الله په قبضه قدرت کې دي، دا ورته بیان کوه د الله لویي. وربک وثیابک فطهر، جامې دې پاکې وساته. دا نه چې جامې دې پلیتې دې پاکې که نه، ادابم علی طهارتها، جامې دې پاکې وساته، مخکې پاکې دي ولې ککړې دننه شي. دا ظاهري جامې هم ترې مرادې دي. ولې چې د کوم سړي ظاهري جامې خشتۍ مزېدارې، نو د هغه یو عظمت د سامعینو د خلکو په زړه کې کښېني. او یا د جامو نه عمل مراد دی، عمل چې څنګه مخکې نه پاک را روان دی، مخکې نه پاک را روان، ما خو درته ویلي دي هغسې پاک وساته، داغ در باندې رانشي، احتیاط کوه. والرجز فهجر، او بوتانو نه چې دې څنګه مخکې ځان ساتلی رجز بوتان، نو اوس هم ته ځان ساته، مخکې دې ته ځان ساتلی دی، داویم په هغې اوس هم دوام وکړه، ځان ساته د دې بوتانو نه ګورې. او ولا تمنن تستکثر، که په چا سره ښېګړه کې نو د بدل په تمه مه کوه چې لکه ما دله 20 درکړي دي اوس به 13 راکې. لکه زمونږ دا خلک په دې غم خادی کې داسې کوي که نه کوي؟ غم خادی کې ولا یو 1000 روپۍ یوسي، سبا چې د زوی یو ډبې ولا یوسي، سبا چې د زوی کویدن وي، هلکه دله خو ما 10 روپۍ وړې، ما له خو یې راونړې، دله خو ما سیره کړې ما له خو یې ونه کړه، دله خو ما ډبې وړې ما له خو یې راونړه. هلکه د خدای د خیرات په نیت نیک بخت ته وړه، تمه مه کوه چې ما له به راوړې هر څه دې اوبو ته وغورځول، چې په دې نیت کې چې زه ورکوم سبا ما له راکړي، دا ګناه ده، په دې نیت به نه ورکړې، د هغه وس کې به سبا یا به نه. داسې شته دی، دا زمونږ د وطن خلک اکثر هم داسې کوي، یو بل له چې وړلې موړنې کوي، څه مطلب چې د خدای لپاره کوي، رښتیا وایه، دا وایه د خدای لپاره کوي، جمعه صادر کې ولې نه اچوي، دا دې دپاره وړي چې نن مې سیره اچولې ده د 200 روپو، سبا به راته 300 اچوي، نن مې ټیم غوړي وړي، سبا به 2 ټیمه راوړي، نن مې بورې روجي وړي، سبا به 2 بورې راوړي. نو د خدای لپاره پکې څه شو؟ مړ شو او تا ولا شی یوړه، ښه پرون چې د مور پرته وه مردارې په شانتې، نو خدمت ما کو، او نن دې ما ته ونه وې زما مور، هلکه اوس پرون ښه وه چې روجي دې وله وړئ، نن دې مرداره جوړه شوه. ای پښتنو، ای رونو، هر کار چې کوې د پیغمبر د سنتو مطابق کوې، جون بخي خشته به وستی کېږي، یو څه که وستی نه کېږي موړه، او د خدای په نوم ورکوه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي لا تمنن، چا سره ښېګړه کې احسان کې، نو هغه په داسې طریقه مه کوه چې ته بیا د زیاتو مطالبه کې، خدای لپاره څه کوه. ولربک فاصبر، زبردست ټکې دی، د ګورې مخالفت به دې شروع کېږي، کنزل
پکانو ویشتل وال ټکول نو دې ته زړه ټینګول اسان کار دی که ګران کار دی؟ نو الله دپاره صبر وکړه. لربک مقدم کړی دی په دې آیتونو کې چې کوم نحوي هغه بلاغتونو امې درته ذکر نه کړل، دې کې 15 ګنټې تقریر دی. لربک فخاص الله د رب دپاره صبر کوه، لږ صبر کوه. او یو سړی د خدای دپاره صبر وکړه، ښه ورته خبره مضبوطه وي. ګوره دې نه څه معلومه شوه؟ لومبۍ خو دا معلومه شوه چې علم به حاصلی، مخکې ورته علم خو اقرا معنا دا د علم زده که، ځان پوه که. دویم نمبر چې د علم حاصل که نو بیا خلق مخلوق خدا ته دین ورسوه، دا چې څه دې زده کړل بل ته ورسوه. قم فانذر، پاسوه خلق ویروه، او یره لږه زیات مؤثرئ په نسبت د زیرې او د خوشحالۍ د خبر ورکولو، او اصول یې ورته وښول. الله ورته اصول وښول چې ستا دعوت او ستا تعلیم او ستا تبلیغ او ستا دا بل ته رسول د دین دا به اله اثر کوي چې ستا په خپل هم ګورې ځان پاک ساتلی. که زه په خپل یو ګناه کوم او تا ته وایم ګناه مه کوه، نو زما دا خبره په تا به اثر وکړي؟ مړه په خپله یې کوې او ما ته منې کوې، بیا به اثر نه کوي. او چې زه د ګناه نه ځان ساتم او تا ته یم ته یې مه کوه، اله به اثر کوي. دا آیتونه نازل شو چې نازل شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم صادر وغورځه، غټ درون پیټې په سر شو. بس هلته نبوت و 3 کاله مخکې، او 3 کاله پس رسالت دور شروع شو. دا د نبوت دور و دا د رسالت دور و. هلته د نبوت تاج په سر و، دلته د رسالت تاج په سر شو، او ډیوټي حواله شوه، او سخته ډیوټي حواله شوه. حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها ته وایي چې زه خو د الله رسول یم، ما ته خو دا آیتونه راوړل. بس لومبۍ هغې وایي ما خو د مخکې نه په دې ارمان وم. هغې خو فورا په ښځو کې لومبۍ ایمان راوړه، مسلمانه شو په ښځو کې. حضرت علي ماشوم لویده د نبي علیه السلام سره، د تره زوی د ابوطالب، او راکوټ یې ورسره لوی شوی دی. هغه ته وایي دا مسله ده، وایي صاحب ما منلې. اول نمبر په ماشومانو کې حضرت علي ایمان راوړه، او حضرت زید ابن حارثه غلام دی د خدیجې رضی الله تعالی عنها، په غلامانو کې لومبۍ هغه ایمان راوړه. او په بالغانو سړو کې لومبۍ ایمان چا راوړی دی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه. هغوی بالکل بصر و چشم. دا څلور اول نمبر مسلمانان شو. او بیا رو 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 لګیا دی، مخالفتونه شروع شو، جګړې شروع شو، مخالفتونه شروع شو. هغه پیغمبر چې صادق رښتونی به ورته وي، بیا ورته وي دروغجنې. هغه پیغمبر چې د وعدې رښتونی به ورته وي، چا به ورته جادوګرې، چا به یې لیونې عیاذا بالله، چا به یې کاهنې. اسانه خبره نه ده. دومره مضبوط بار د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سر پرېوت چې د حد نه و. موږ طالبانو ته پټکي کله په سر پټکي، نو موږ ته دا وایو چې دا پټکې دا نه چې ګنې یو تخم دله د سر نه تاو کړه، دا ستا په سر یو لوی بار پرېوته. کوم بار چې خپلو استادانو زمونږ په سر ایښودلی دی، دا چې کوم څه زده کړل دا به امت ته رسئ، مخلوق ته به رسئ. اوس به د عطرو یا د مسواکونو دوکان نه کوې، اوس به تکله شي دا به بل ته رسول وغواړي. تجارت کوه، ما دا خبرې دا مطلب نه دی. عطر خرڅوي که مسواکونه خرڅوي که تجارت کوې دا جایز دي، خو مطلب مې دا دی چې د تجارت دپاره دا خپله ډیوټي پرې نه دی. او دا یوازې د نبي علیه السلام نه دی او د عالمانو، دا د هر چا فرض دی. تا دلته کې مانه کومې خبرې واورېدې نو دا به دې کور زنانو ته به یې رسئ، ماشومانو بچو ته به رسئ، دوستانو ته به دا خبرې رسئ. دا د پیغمبر علیه السلام، موږ نبي علیه السلام چې کوم لوی حیثیت و هغه هم راپوټې کړی دی. د دوالو جهانو مبارک سردار، لوی داعی امت تپاره، لوی مبلغ د امت تپاره، لوی معلم د امت تپاره، لوی خیر رسونکی د امت تپاره. امت کې د اسلام او د ایمان یو لوی انقلاب پیدا کړی دی. دا ډیوټي به موږ ته ټول کوو چې هغه امتي وي، دا ډیوټي به کوي. د ملا لږ زیات علمي به زیات کوشش کوي، او ستا به پوټینې علمي ته به پوټینې کوشش کوي. ملا به په لوډ سپیکر ټولو خلکو ته کولی شي، ته به خپلو دوستانو ته کولی شي، بچو ته به کولی شي، ښځې ته به کولی شي، ماشومانو ته خو کولی شي که چې کومې خبرې واورې دا خو دا نه چې تا واورېده یېرې شوې، دا خو یادې پاتې کېږي، دومره زر نه یېرېږي. دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ډیوټي ده. نو دا دور د رسالت شروع شو، لوی بار په سر شو. پیغمبر د پیغمبر ذمه دارۍ ډېرې زیاتې وي د امتي په نسبت. پیغمبر له خدای لوی کمال ورکړی دی، لوی حیثیت یې ورکړی دی، خو ذمه دارۍ ډېرې زیاتې دي د پیغمبر. ولې ذمه دارۍ نه دي؟ نو دا څلور کسان لومبي حضرت ابوبکر صدیق، دا نور بیا وروسته مسلمانان شوي دي. یو موقع کې حضرت عمر او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنهما یو بل سره پوټې غوندې اختلاف راغی. ابوبکر صدیق ورته لږ استغه ووایي، هغه ورته استغه ووایي. نو عمر پرې خفه شو. چې خفه شو حضرت ابوبکر ورغی حضرت عمر ته ما معاف کړه. هغه خفه شوی و، وایي نه دې معاف کړو. روان شو ته دې مور پسې روان شو. وایي چې څوک چا سره زیاتي وکړي نو پکار چې بل د معافي بیا فورا وغواړي. دې ورپسې ځي به معاف کړه، کور ته ورپسې لاړ، اتې مخکې دې ورپسې دی.
عمر چې مخکې دی چې عمر په دروازه وردن نه شو نو دروازه یې ورته بنده کړه چې تا زه خفه کړم اوس را معافي غواړئ. نو ابوبکر صدیق نیغ راغی د نبي علیه السلام مجلس له چې را روان دی خفه دی چې یاره ما څه وکړل. عمر مې هسې خفه کړ دا خو زما ملګری د خفه کولو نو. عمر چې کور سوچ وکړ نو ستومانه شو چې واقعي زه خفه کړم خو بیا رانه معافي غوښته نو ما ولې معاف نه کړ او دروازه مې مته بنده کړ. نو عمر هم ورپسې راغی. نبي علیه السلام پې پوه شو وایي دې سړي چا سره جنګ کړی چې دواړه رالل کېناستله. نو حضرت ابوبکر ورته الوی. نو نبي علیه السلام حضرت عمر ته غوسه شو. حضرت عمر ته غوسه شو. حضرت ابوبکر صدیق ورته وایي صاحب زیاتې ما کړی دی. او نبی علیہ السلام بیا عمر ته غصه دی او څه فرمایي وی هل تارکو لی صاحبي وی زما دا ملګري دا ابوبکر صدیق دی به زما د خاطره معاف کې که غصه راته ده کړې ده خو چې معافي غوښته ولې دې نه معاف کاوه. هل تارکو لی صاحبي زما دا ملګري زما د خاطره معاف پکې ولې دې خفه کوې حضرت ابوبکر. او بیا څه وایي وی یو وخت کې چې ما وی چې زه د الله رسول یم نو ابوبکر وی صدقته رښتیا دی وی او تاسو ټول وی چې کذب ته دروغ دی وی. دا لوی منقبت د ابوبکر صدیق چې ما وی د الله رسول واحد حضرت ابوبکر وی صدقته د الله رسول رښتیا دی وی صدقته رښتیا دی ویلي دي او تاسو ټول وی چې کذب ته دروغ دی ویلي دي. دا د ابوبکر صدیق لوی منقبت دی. حتی کولی زما د خاطره زما ملګری به معاف کړي. دا لوی منقبت دی جناب د حضرت خدیجه دپاره د حضرت علی رضی الله عنه دپاره د حضرت زید ابن حارثه دپاره او د حضرت ابوبکر صدیق دپاره رضی الله عنه. نور خبره به ان شاء الله آینده جمعه کې درته بیان کړم. نو دا زما په دې خبرو به لږ عمل هم کول غواړي. د نبي علیه السلام د حالاتو نه هم خبر شئ او زما چې کوم خبرې درته کوم په هغې به پټې غوندې عمل هم کوئ. ښه جناب دا یو ملګري دعا غواړي کور کې بیماري ده اپریشن دی رب العالمین دې وله شفا ورکړي. د یو سړي د خواښې سره ناجیز تعلق او خپله لور رشته هغه سره کوي د دې خواښې لور که څنګه د خپلې لور چې خواښې سره ناجیز تعلق یې دومره ده چې ښځه پې حرامېږي ښځه پې حرامه شوه. دا مسله ده. جلیبیب واقعات دا خو ډېرې واقعې راځي نو خیر دی ښه او ښه ده ښه بیان کې د بدنظرۍ متعلق لویه ګناه ده او خلک بدنظري کوي او جنکیب کوي نو خدای دې تې منې کړي نو لویه ګناه ده الله دې تې منې کړي. خصوصا د موبایل په دې مسله کې ډېر خلک مبتلا دي. وایي که خپل یو خاوند د ښځې ضروریات پوره کوي هر قسمه ضروریات او ښځه بیا هم خپی او عدالت په ذریعه د خاوند نه طلاق حاصلوي نو په شریعت کې څه حکم دی. نو ګوره که دا خاوند د ښځې پوره حقوق او ضروریات پوره کوي نو ښځه عدالت ته بیا ولې دي خو څه چل به پکې وي که څه چل به پکې وي. او که بیا هم دا ښځه ضروریات پوره کوي او دا ښځه بیا هم ورسره بیا خو دا مطلب چې د ښځې د خاوند نه دی خوښ عدالت ورکولی شي. عدالت دې زمانه کې عدالت چې تنسیخ نکاح وکړي تنسیخ نکاح ښځه خاوند یو بل نه جدا کړي دا شرعاً معتبر دی. عدالت چې کوم تنسیخ نکاح وکړي علماء د دې متعلق فتوا لیکلې ده شرعاً معتبر دی خو الله په دې شرط چې عدالت د دواړو بیانات واوري د دواړو خبرې واوري او بیا تنسیخ نکاح کولی شي. او که عدالت داسې وکړل چې مثلا دا یو کس وایي چې په ما زیاتې کړی دی او زما خبرې پوره نه ده اورېدلې نو هغه بیا د اپیل حق شته بر عدالت کې بیا د اپیل دی وکړي. ښځه د خاوند سره شل یا د ښځې خاوند شل 50 کاله قید شي د ښځې حکم دی بس ښځه دې جامې مامې دي ولېږلي ولا جیل ته حکم یې دغه دی. دا ته ځان جدا کوی نه شي او بل خاوند نه شي کولی چې کله جیل نه راخلاص شي نو همدغه ښځه ده. کله بیمار دا اوکې. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه. الله ته زمونږ راضي شي الله د خیر او د برکت زندگی نصیب کړي الله د فتنو مصیبتونو نه پام امان کې وساتي رب العالمین. د نبی علیه السلام په نقش قدم موږ روان کې. دا زمونږ د فضل شاه لالا زوی د غازي شاه وفات شوی دی. دا زمونږ د سیلو د کندي او اکسیډنټ کې غریب وفات دی. دعا وته وکړئ چې الله مغفرت نصیب کړي. غازي شاه انسان دی بس زمونږ فضل شاه لالا دی خدای پاک وبخي هغه یا د هغه بچي ډېر لوی خدمت کړی دی او کوي د قوم او د ولس او غازي شاه خو ډېر ښه سړی و الله دې مغفرت نصیب کړي. او اکسیډنټ کې مړ دی خو شهید دی الله دې دا شهادت قبول کړي الله دې بچو له وارثانو له صبر ورکړي ورونو دې الله صبر ورکړي الله دې د نورو غمونو نه وساتي. نور چې څومره مردګان وفات دي